Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, today our topic of discussion is chemiosmotic ATP synthesis. That is first year biology chapter 4 na your topic the electron transport chain, aerobic respiration, glycolysis, bia Krebs cycle da moږ په ډیټیل سره ډیسکس کوم او د دې Krebs cycle د دې ټولو نه جوړ یا موږ وایو چې دا respiration, what is respiration? No, simply موږ داسې وایو چې respiration is a energy releasing process. دا respiration دا یو energy releasing process دی دا موږ له energy راکوي. simply هغه energy دی موږ له په کوم فارم کې راکوي دا موږ له in the form of ATP راکوي چې ته موږ څه وایي adenosine triphosphate او دغه ATP ته موږ څه وایي currency of energy. څه ته وایي currency of energy. دا پروسس داسې دی څنګه چې زموږ فون وي په فون کې بیټري وي چې کله هغه بیټري چارج شي نو هغه کار کوي پای کې به پوټینشل وي او چې کله هغه پوټینشل کم وي نو بیا به هغه کار نه کوي. سیم از د کنډیشن اف هیومن باډي چې کله هیومن خوراکونه کوي او خوراک ډایجسټ کیږي دغه ریسپیریشن کیږي نو د سیل به چارج کیږي په دې کې به پوټینشل پیدا کیږي هغه ان د فارم اف ATP به پیدا کیږي چې کله دا پوټینشل پکې پیدا شي دی بیا فزیکل اکټیویټیز کارونه کولی شي. Chemiosmotic ATP synthesis. Chemi mean chemicals. Chemical mean ions, proton and electrons. In osmosis, what is osmosis? Movement of molecule or substance across a semi-permeable membrane. چې کله د semi-permeable membrane na ions یا molecule هغه cross کیږي نو ته موږ سوی osmosis. یعنی diffusion osmosis کې دا فرق دی چې ډیفیوژن دا زموږ سره فزیکل پروسس دی او اسماس دا زموږ سره دا یو فزیولوژیکل پروسس دی. په دې کې به ممبرین دا پکې مست خبره ده چې ممبرین نه به دا پروسس کیږي او اوس په دې کې به زموږ سره چې کله دا د ممبرین نه کیږي نو په دې کې به اکټیو ترانسپورټ په دې کې چینل پروټین کیریرز آینز دا پکې انوالو وي. ډیفینیشن موږ داسې لیکي چې اټ از ا جاینټ مین کمباینډ ایونټ across a mitochondrial membrane in which proton move outward from mitochondria matrix into intermembrane space. یعنی دا هغه پروسس دی چې پای کې د مایټوکانډریا کوم میټرکس دی انر ریجن دی دا نه پروټون یا الکترون هغه موف کیږي اوټورډ څه مطلب چې کوم انټرممبرین سپیسز دی پای کې جمع کیږي او دا پروسس دا یو اکټیو ترانسپورت دی. په اکټیو ترانسپورت کې انرژي هم یوټیلایز کیږي کیریئر مالیکول پکې انوالو وي او بیا چې دا واپس ډاونورډ راځي نو دا بس کې دا انرژي پروډکشن کوي. دا کنډیشن داسې دی که پرخ زموږ سره په یو پلین لیول اوبه وي واټري دا خو ټرباین نشي تاوهلی چې کله هغه اوبه مونږ بره یو هایټ ته وخیجو نو په هغې کې به پوټینشل کریټ شي د هغه هایټ نه چې هغه اوبه بیا ډاونورډ راځي نو هغه به څه کوي هغه ټرباین به سرکولیشن کوي هغه بیا مونږ انرژي پروډکشن کوي. نو سیم از د کنډیشن ان مایټوکانډریا. بیا موږ داسې لیکي through special complexes proton are actively pumped into intermembrane. دا موږ ته پته ده چې الله تعالی زموږ په مایټوکانډریا ممبرین کې کمپلیکس دي ښودي دي پای کې فلیو پروټین دي سایټوکروم A B C سایټوکروم A3 یوبیکوینون دا ټول کیریئر مالیکول په دغه کمپلیکس کې شته. The mitochondria matrix become more alkaline and more negative. The mitochondria چې کوم matrix دی نو دا به سي دا به ډېر زیات الکلاین وي د pH به انکریز کیږي او دا به سي دا به مور نیگیټیو وي as compared to intermembrane. intermembrane به سي هغه به highly positive وي او دا چې کوم matrix دی هغه به نیگیټیو وي. then intermembrane space بیا موږ مخکې داسې لیکلي the combined chemical and electrical potential دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې په دې کې به کیمیکل پوټینشل هم انوالو وي ډفرنٹ آینز کیمیکل او پکې انوالو الکتریکل پوټینشل چې په کې به الکتریکل ابیلیټي چارج به پکې هم انوالو وي. الکتریکل پوټینشل ډیفرنسز میک اپ د پروټون موټیو فورس پوینټ ټو بی نوټډ. دا یو نوی ټرم دی چې کله دا کیمیکل او الکتریکل پوټینشل د وجې نه په دې ممبرین کې به یو فورس کریټ کیږي چې ته موږ وایي PMF یې مطلب پروټون موټیو فورس یعنی هغه طاقت یا هغه قوت چې هغه پروټون څه کوي دغه روټیشن کوي هغه دغه مومنټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته کیری کوي.
The proton motive force is used to perform work when proton flow back a membrane. چې کله دا پروټان اپورډ مومنټ وکړي او د اپورډ نه بره نه بیا واپس ډاونورډ راځي نو دا به کار کوي دا به څه کوي دا به کار کوي دا به ورک کوي او دا موږ له څه کوي ATP به راکوي. When proton flow back a membrane down the concentration gradient. The concentration gradient دا مطلب چې کم ځای کې دوی concentration سیوا وي دغه سیوا concentration نه دا لو concentration ته راځي. خابل په کې سي چارج gradient نو بهر سایډ ته به چارجز سیوا دنه سایډ ته به چارجز کمی into a mitochondrial matrix. This moment is exergonic. چې کله د بره نه د ions downward راځي نو دا به exergonic reaction وي. نو په کیمستري کې موږ ته پته یو انډرګانیک ریاکشن دی چې هغه انرژي یوټیلایز کوي او یو د ایکزرګانیک ریاکشن هغه ریاکشن چې هغه انرژي ریلیز کوي. چې کله دا ایکزرګانیک ریاکشن کیږي نو دا به څه کوي دا به فاسفوریلیشن کوي. فاسفوریلیشن دا مطلب دی چې دا به انرژي پرووایډ کوي نو هغه به د ADP سره فاسفیټ لینک کوي او موږ له به سره کوي ATP به راکوي. دې ته بیا موږ سره اکسیډیټیو فاسفوریلیشن. بیا سټوډنټ ستاسو دا پوهې دپاره موږ دلته یو ډایګرام جوړ کړی دی چې کله زموږ سره سن لایټ وي فوټوسنتھسس کیږي نو دا سن لایټ دا ریډیشن دا د کلوروپلاست چې کوم ممبرین دی پای کې هم پروټان موټیو فورس کریټ کوي او دغه شانتي الکترون ډونرز چې کوم ته موږ سو ریډکټنټس چې د کم ریډکشن شوي نو هغه زموږ سره کو انزایم دی NADH2 or FADH2. These are called reductants. چې کله electron donors reductants هغه electron gain کړي وي نو electron transport chain په مدد سره دا create کوي proton motive force. دا proton motive force بیا په سیل کې په ارګانیزم کې مختلف فنکشن کوي. یو فنکشن خدا دی چې دا پروټان موټیو فورس د ADP سره فاسفیټ لینک کوي او ATP فارمیشن کوي نو دغه عمل ته موږ وایو فاسفوریلیشن. او چې کله دا فاسفوریلیشن تھرو کیریرز کیږي نو ته بیا موږ سو اکسیډیټیو فاسفوریلیشن دا په الکترون ترانسپورټ چین کې دا پروسس کیږي دا موږ کړی دی. بل دا پروټان موټیو فورس په پروکیریاټک سیل کې ډېر کی رول ادا کوي. بیکټیریل فلیجلا روټیشن یعنی بیکټیریا دی دغه فلیجلا اگر پرس که دا یو بیکټیریا سیل دی دغه فلیجلا دا اوس روټیشن کوي حرکت کوي ډایرکشن چینج کوي نو د دې ډایرکشن په چینج کولو کې د په مومنت کې د په روټیشن کې دا پروټان موټیو فورس پکې ډېر یو کی رول ادا کوي. او بل زموږ په باډي کې چې په سیل کې کم ایکټیو ټرانسپورټ دی ایکټیو ټرانسپورټ هم هغه پرفارم کوي پروټان موټیو فورس چې هغه د لو کنسنټریشن نه های ته کیږي. سټوډنټ اوس مخکې موږ د مایټوکانډریا کم ته چې موږ وایو پاور هاوس اف د سیل نو دا هم ته پته ده چې د مایټوکانډریا ډبل ممبرین دی آوټر ممبرین انر ممبرین په انر ممبرین کې دا فولډډ دی دې ته موږ وایو کرسټي بیا په دې کې میټرکس هم شته د دې نه موږ یو کراس سیکشن اغوستی دی چې دا د مایټوکانډریا ممبرین دی دا ممبرین د څه نه جوړ دا د لیپډ او د پروټین نه جوړ دی دا هم ته الریډي پته ده دا د مایټوکانډریا انر ریجن دی په دغه انر ریجن کې په میټرکس کې چې کم کو انزایم دی کاغه NADH2 دی او کاغه FADH2 دی د دې اکسیډیشن کیږي مطلب دا چې دا پروټان لاس کوي چې کله دا پروټان لاس کې دلته نو دا پروټان دلته به جمع کیږي بیا بای د پروسس اف ایکټیو ټرانسپورټ یا تھرو سپیشل کیریئر پروټین دا پروټان چې کوم دی د انر سایډ نه آوټ سایډ ته پمپ کیږي چې یاره په دې کې کنسنټریشن ګریډینټ فرق پکې پیدا شي دغه فرق پیدا کولو لپاره دا آینس چې کوم دی د انر میټرکس نه انټر ممبرین سپیس ته ټرانسپورټ کیږي چې کله دا په انټر ممبرین سپیس ته دا ټرانسپورټ شي نو د انر ریجن به دا مور الکلاین شي دا به هایلی اسیډک شي او دا چې کوم دی نو دا به نیگیټیو شي او دا ریجن به سي دا به هایلی پازیټیو شي په دې کې به چارجز ډېر زیات سیوا شي بیا اکراس د ممبرین چې کم پروټان موټیو فورس دی دا آین به واپس دا به ډاونورډ مومنټ کوي چې کله دا د بر نه په ښکته راځي نو دا به څه کوي دا به انرژي لاس کوي هغه انرژي به د ADP سره فاسفیټ ګروپ لینک کوي او موږ له به سره کوي ATP
This whole process is called chemisosmotic ATP synthesis. او چې کله ATP فارمیشن کیږي نو په دې کې ډیفرنٹ کمپلیکسز دي کمپلیکس 1 کمپلیکس 2 کمپلیکس 3 کمپلیکس 4 او ATP سنتیټیز چې کوم انزایم دی هغه هم په دې کې انوالو دی نو دغه ټول پروسس ته موږ څه وایو دغه ټول پروسس ته موږ وایو chemisosmotic ATP synthesis. ستاسو لږ صبر وکړئ دا شی ته ریموف کوم. स्टूडेंट बया इंशाल्लाह دا ډېر په ډیټیل سره ټاپک دی و دا په بیکټیریا کې څنګه کیږي هغه کې موږ ته پته لري دا ټول پروسس په سایټوپلازم کې کیږي او دا غي نه چاپیره چې کوم پیریپلازمیک سپیسز دي په هغه سپیسز او د سایټوپلازم په منځ کې د آین مومنت کیږي او دا په مدد سره چې کوم دی ATP سنتھسس کیږي. سو اٹ از انف فار ټوډے.